د پاکستان نه ډیر زیات کسان چې دی په غلطه طریقه باندې بهر ملکونو ته ځي که تاسو نه یورپ ته چې دی په غلطو طریقو باندې ځي نو دې ځینې ملکونه دي چې د دې لپاره استعمالوي نو د دې د وجې نه چې دی به دغې ملکونو ته که څوک ځي نو د هغو نه به ډېر زیات تپوسونه چې دي دا به کېږي او د هغه کسان نه به کېږي چې کم ځوانان هلکان د هغه کسان نه به زیات تپوسونه کېږي نو په هغې کې یو سعودي عرب دی که سعودي عرب ته ځي کم کسان په عمره باندې ځي په ویزټ باندې ځي د هغو نه به ډېر زیات تپوس چې دی دا به کېږي کم کسان چې په عام ویزه باندې ځي هغو ته خو پته دی به مزدورۍ له ځي خو زیاتر چې دی په عمره یا په ویزټ ویزه باندې چې لاړ شي نو هلته کې هغه د هغه ځای نه چې دی د نورو ملکونو ته ځي دغه شانتې په دې کې چې دی عراق د سیټه به تاسو ته ښکاري کوم عراق به دې کوم دی کویت په کوم دی او دغه شانتې ترکیې په کوم دی او قطر په کوم دی او داسې پکې دا نور ملکونه هم دي ریشیا او سنګاپور او داسې دا نور ملکونه چې دي په دې کوم شامل دي خو سعودي عرب ته چې دی زموږ زیاتر وروڼه چې دی هلته کې مسافرۍ له ځي نو دوی د پاکستان نوم چې دی دا بدنام کړو نو اوس چې پاکستانیان دغه ملکونو ته ځي نو د هغې نه به ډېر زیات تپوسونه کېږي ځینې کسان چې دي هغه به د ایرپورټ نه هم راواپس کوي هغه به عمرې له ځي یا په ویزټ ویزه باندې ځي نو هغه کسان به هم راواپس کېږي او د کویت ویزې چې دی هغه الریډي پاکستان ته بندې دي دغه شانتې قطر هم په دې کې شامل دی په قطر کې هم زیات پښتانه دي دغه شانتې ترکو ته هم ډېر زیات دي عراق ته هم ځي نو دا ملکونه چې دي دا په دې کې شامل دی دا باقي به تاسو ته هم ښکارېږي نو تاسو هم احتیاط کوئ بل لا چې په غلطو طریقو کم کسان ځي نو د دې د لاسه زموږ ملک چې دی دا هم بدنام شو ځینې کسان چې دی هلته کې غلط کارونه کوي نو د هغې د وجې نه ډېر ملکونو چې دی زموږ په ملک باندې پابندي هم ولګوله او په راتلونکي وخت کې کېدای شي سعودي هم د دې د وجې نه ولګوي بیا به د حج عمره چې دی هم به د دې خلکو د لاسه چې دی هغه بنده شي